بیرته بخیر علی هر کله درته وایو د سونو اف ام ریډیو نتورک پروګرام د سونو سحر بالکل چې دا ریډیو سره اوس مونږ په فیسبوک د سونو سحر باندې چونکه د سونو سحر پروګرام دی او سونو پښتونخوا فیسبوک پیج باندې تاسو مونږ د ټیم بالکل وینئ خبره ترې تاسو را لړ روان دي او بیا تاسو ما ویلي هم چې پی اس ال باندې هم خبره ترې کو هغه لیګ چې د پیره پی اس ال 10 وشو او بیا په میانس کې الیکشن ته دغه تاو تریخواله میانس کې راغلو د پاکستان او د هندوستان اوس کومه خبره وکړو پی اس ال بیگا چې کم کویټا ګلیډیټر او ورسره چې لاهور کلندر کم میچ شوی دی په هغه کې سنسنی هیز یو ریکارډ هم جوړ شوی دی په هغه په حق له هم خبره ترې کوو خو موضوع تاسو ته الریډي په سکرین باندې ښکاری چې په هغه باندې تاسو الریډي مونږ سره خپل کمنټس لار هم راتل شي چې خواتین تعلیم او د شانتي معاشري ترقی یو بنیاد وي د معاشري ترقی بنیاد څنګه وي په هغه باندې خبره ترې در سره کوم ځکه چې کومګه وګورو ډېر هغه سيزونه چې هغه زمونږه پاتې شي او سله واجب پاتې شي نو هغه کې دا اهمه حصہ دا هم ده ځکه چې د معاشره نیمه حصہ هغه د خزو یعنی میرمنو چې کومه دا هغه نیمه حصہ چې دا هغه د میرمنو دا چې مونږه خبره وکړو زیاتر ډیر سیزونه هغه د کور نه زده کړه کیږي زیاتر بچو چې د تربیت هغه د کور نه کیږي نو هغه لپاره هم خبره ده چې د کور خزه چې د هغه تعلیم یافته وي نو بیا چې دا ډیر سیزونه هغه سره کلیر هم وي مونږ کو وګورو مختلف ځایونو مختلف انګل او مختلف زاویو سره نو هغه کې اهمه انګل دام دا چې په کور کې د خزه چې د هغه تعلیم کړی وي هغه تعلیم یافته وي نو هغه سره ډیر سیزونه چې دی هغه یو مثبت طرف ته تللی شي خو دا د چې د قوم ترقی او د شانتي د معاشري ترقی په دې کې اهم بنیاد هغه د تعلیم دی او بیا تعلیم کې د خزو تعلیم چې دا اهم کردار ادا کوي مونږه ډیر سیزونه وګورو چې مونږه هغه کو وګورو په هغه کې لیمټ یې خو یعنی لیمیټیشن حدود یا محدود سیزونه مستلی خو بیا هم مونږ کو وګورو اوس او بیا کلګ یو شل کاله پیله وګورو یا دیش کاله پیله وګورو په هغه کې ډېر زیات چینجز روان دي هغه چینجز دا دي چې یو وخت چې خلکو په لونو باندې تعلیمونه چې هغه شان نه حاصلولو خو اوس خلک پوه شوي دي چې نه دینه بغیر چې دا بالکل نه کیږي یا دا غلطه خبره ده هغه سوچ چې کوم دی هغه خلکو اوس ختم کړی دی مختلف ځایونو کې تاسو ګورئ چې کالج یونیورسيټي او دا شان کوئی ایجوکیشن چې دا هغه کې خپل خلک چې دا لونو ته تعلیم ورکوي او هغه مونږ ګورو هغه مونږ ته ډیر سہولیات چې دا هغه راکړي که هغه په سکول کې که هغه په هسپتالونو کې وي که هغه دغه شانتي مختلف ډپارټمنټ یا مختلف محکمې چې کومې دي په هغې کې دغه مونږ هر یو څیز چې د هغه وینو هم خو دا خو به الریډي په دې باندې خبره ترې کېږي او څنګه چې ما تاسو ته ووایي په کار دا دی چې مونږ تعلیم چې دا هغه ورکو په هغې کې د مرد او خواتین کې فرق چې دا یعنی ښځو او نرینه کې چې فرق نه وکړلی شي او ده ته په کار دا دی چې مونږ ټایم ورکو او دا شانتي ټایم د پاره په کار دی چې مونږ خلک چې دا سپورټ کو بیا سپیشلی فیمیل چې دا سپورټ کو بیا په معاشره کې یو فیمیل چې دا هغې کردار هغې ستاینه چې دا وکړلی شي نو هغه چیلنجز نه رایستل چې دا هغه په کار دی او چیلنجز مقابله چې دا کول په کار دی دا ډېره اهمه خبره ده چې چیلنجز مقابله چې دا هغه مونږ وکړو نو ځکه چې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه انډیپینډنټ جوړېدل هم پکار دي نو بیا دغه شانتي ډېر څیزونه په دې کې دا دي چې کاروباري لاین دی چې تعلیم وکړي نو ډېر ښځې چې دا هغه ضروري نه ده چې هغه هسپتال کې ډیوټي وکړي یا په بهر چې دا ډیوټي وکړي هغه دومره زده کړه وکړي چې هغه په کور کې چې د ځان ته انلاین یو څیز چې سټارټ کولی شي په کور کې کاروبار چې سټارټ کولی شي هغې نه ډېرې فایدې چې د هغه حاصل شي او بیا نن سبا خود جدید ټیکنالوژي یا دغه شانتې ارټیفیشل انټیلیجنس ای آی چې کوم دی هغې نه مونږ ډېر مختلفو پلیټ فارم باندې چې دا فایدې اخیستلی شو بیا سوشل میډیا مونږ سره شته چې هغه مونږ موبایل راوچت کو په هغې کې مونږ ایزیلی چې دا هغه مختلف کیټګري باندې کار کولی شو یو ښه
سټرکچر باندې کار کولی شو، یو ښه کانټنټ باندې کار کولی شو، یو ښه پلیټفارم طرف ته تللی شو. او بیا هغې کې مختلف مونږ په فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر، دغه شانتې ټیک ټاک، چونکې دا یو داسې سیګمنټ دی، یو داسې لار ده چې په هغې کې مونږ مختلف څیزونه چې دا هغه کور کې جوړ کا او هغې نه پیکچر بس هغې کې ښه مایزار کیپشن ورکا، ډسکرپشن ورکا، هغې کې د هغې پروسیجر ورکا، هغې کې هغې مکمل پته ورکا. نو بیا هغه خلک چې کوم دی هغه تاسو سره کنټیکټ سټارټ کړي. نو دا ایزي دی. مخکې به مونږه سوچ کول چې د څه کاروبار یا څه چې د سټارټ کوم بیا به کامیابیږي یا کلي لکې کې به خلک راځي او که نه راځي. نو اوس خو مونږ ته ایزیلی ښه مایزار چې دا لار ده چې مونږ هغې کې خپله ځان ته چې دا یو لار جوړولی شو، فایده ترې اخیستلی شو او خلکو ته فایده ورکولی شو. نو په کار دا دی چې مونږ ډېر څیزونو چې دا هغوی خیال وساتو. او بیا دغه شانتې مونږ که وګورو تعلیم یافته ښځې چې کومې دي د معاشره چې دا په دو باندې ښایسته کېږي او دغه شانتې شعور او اخلاق مهذب یو شعري که خبره وکړو مونږ یو شعر یا معاشره چې دا هغې نه جوړېدلی هم شي. دا مختلف انګل سره مونږ په دې باندې خبره اترې خو کولی شو، خو واضحه ده دا وي چې مونږ په کار دا دی چې مونږ نسلونه یا مونږ معاشره چې دا هغه ترې مفته کېږي نو هغه صرف په څه خلکو باندې نه چې هغه مونږ نارینه باندې چې دا ښایسته شي، بلکې مونږ خبره وکړو په دې کې زنانه هم چې دا اهمه حصه ده او کردار لري. په کار دا دی چې مونږ هغوی ته هم چې دا وخت ورکو، هغوی ته ترجیح ورکو، هغوی ته تعلیم ورکو، هغوی ته هغه چیلنجز چې کومې دي هغوی نه رایستل پکار دي. نو دا خو الریډي په دې باندې دې خبرې وشو. خو بیا تاسو ته ما وایي چې پی ایس ایل چونکې دا پی ایس ایل 10 و او 10م ایډیشن و، نو په دې کې چې دا بیګا د کویټ ګلیډیټر او دغه شانتې لاهور چې کوم فاینل شوی دی او شیکین چې کوم دی هغوی چې کوم پرجوش وو او بیا دغه شانتې صدر د پاکستان صدر چې کوم دی آصف علي زرداری هغه هم چې دا مهمان خصوصي او هغه هم چې دا تللی. بیا که مونږ خبره وکړو په دې کې غټه خبره ده چې لاهور کلندر په T20 کې ریکارډ چې دا جوړ کړی دی، T20 کې ریکارډ جوړ کړی دی. او مونږ خبره وکړو په هغه ریکارډ کې 200 رن چې دا هدف دا چیز شوی نو تر اوسه پورې په پی ایس ایل کې، نو هغه هم چیز شو او لاهور کلندر چې دا میچ وګټلو او شاهین افریدي چې کوم دی هغه دوباره بیا په پی ایس ایل کې شاهین شو. مونږ که وګورو لکه زه تاسو ته هغې ډیټیل درکمه چې د اوس یا دغه شانتې دې نه پیله مونږ که خبره وکړو د پی ایس ایل، نو پی ایس ایل چې کوم دی شاهین افریدي په قیادت کې لاهور کلندر 2022 او 23 نه پس اوس په 2025 کې دریم واري پی ایس ایل چې دا ټایټل چې دا هغه ترلاسه کړی دی. دا د هم تاسو پته وي او دغه شانتې ډېر خوشحاله وو او دغه شانتې دا ډېر پرجوش میچ و. او بل طرف ته کویټر ډېر ښه ټیم و، هغوی هم چې دا خپل سټرګل وکړو، کوشش وکړو، خو هار جیت وي ځکه چې که هار جیت نه وي نو بیا خو برابر او برابر چې هغه بیا نو هغې مزه هم نه وي. نو په کار دا دی چې مونږ کم خار وي هغه تسلیم کو او بیا چې د نیکسټ ایډیشن دپاره یا نیکسټ زمونږ څه که هغه وي سوچ وي په هغې باندې چې دا کار وکړو، هغې دپاره سټرګل چې دا وکړو. نو پی ایس ایل ایډیشن په میانځ کې وي لږ د پاکستان او د هندوستان تاوتریخوالی او دغه شانتې جنگ چې کوم سلسله تېره شوه په هغې کې لږ بریک راغله او بریک نه وروسته چې دا خپل پی ایس ایل زمونږ پاکستان سوپر لیګ 10 چې د هغه وشو او باقاعده هغه تاسو انجوای هم کړو، خلکو چې دا انجوای هم کړو، هغوی پارټیسپیشن هم پکې وکړو ځکه چې زیاتر زمونږ د خیبر پښتونخوا خلک چې دا هغوی کراچۍ ته هم لاړو میچونه یې وکتو او دغه شانتې زیاتر بیا مونږ که خبره وکړو نږدې چې مونږ ته ایریا د هغه راولپنډي سټیډیم چې کوم په هغې کې ډېر زیات زمونږ د خیبر پښتونخوا خلک په چې دا لیدلی شو چې هغوی به تلو او هلته به یې هغه میچ د هغه انجوای کولو. نو دا خو الریډي مونږ که وګورو شاهین افریدي چې د هغه قسمت چې دا هغه سات ورکو، خو قسمت سره سره مونږ که خبره وکړو سټرګل هغوی هغه جوت دی، مخامخ دی، هغه مونږ ته ښکاري ځکه چې په کرکټ چې دا د دې هېڅ پته نه لګي ځکه چې مونږ که وګورو بعضې اوقات داسې وي چې یو ټیم هغه ډېر په کم رن آوټ شي او بعضې اوقات یو ټیم ښه رنز جوړ کړي، بعضې اوقات چې دا وکټ یې زر پرېوځي نو هغې له وجې چې دا
مونږ چې دا هغه ماتې وخورو. خو بعضې اوقات وکټې پرېوم وځي خو بیا هم یو داسې پلیر پکې راشي چې هغه یو ښه رن جوړ کړي. نو دا انپریډکټیبل ګیمونه دي، دا اني ټایم چانس چینج کېدلی شي. نو دا خو الریډي په دې باندې خبره اترې روانې دي. تاسو کالم کولی شئ 091525441 باندې اور دې نه علاوه میسج چې دي KPK لغونه د ما ستاسو میسج به راځي په 8881 باندې. ستاسو کلونه هم روان دي اور میسجونه هم روان دي. ستاسو میسج سره سره کامنٹس هم دي. آپ جے سمیع الله سلامونه کوي، وعلیکم السلام وائی A1 اور ایموجی را سینڈ کړي گریڈ والا تھینک یو ډیره زیاته مننه. دیکھتی آنکھ کو سنتی کانوں آپ کو کیسر اسلام کیس کا سلام پہنچے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ شو از ویری بیسٹ اور انداز بیاں بہت اچھا ہے. اور کیسر اسلام ډیره زیاته مننه، خوشحال اوسئ. اور دې نه علاوه ظهیر خان سلامونه کړي، ظهیر خیرانو وایي سلامونه او بجوړ نه یم. علي سټان نمې باندې یو ځوان چې دا نایس چې ډیره زیاته مننه. 051544143 کال طرف ته ځو چې څوک دی راسره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی څنګه هر کله درته وایو په خیر راغلی. موین خبرې کوم نه بجګې جی موین د بجګې نه جی ډېر ځای کوو کله ملاویږي کله نه ملاویږي جانانو. بس اوس خو د کال ملاو شوی دی. څنګه جزاک الله جزاک څنګه بشیخي خیر الحمدلله. تاسو به راته وایئ جی. سوال استاد بشیر خسته پروګرام دی خو الله دې مونږ چې حکمرانان له دغور کې چې موږ مطلب دی عوام له سور کې نه عوام ډېر غریبانان غرق پر کیا. صحیح خبره ده خدا. خو بس هغې دپاره بس نه خپل هم سټرګل کوو که نه. الله والله غریبان غریب په سړی څوک 100 روپۍ دیاري دی غریبان کې ځانو ساتي بچیو ساتي څو ساتي غریبانه. صحیح خبره ده. الله دې له پوهه ورکړي والله دې ولا مخه ورکړي قسم دې ډېر الله دې خراب کړي. الله به خپل ګریب ټولي چې خو خدای نه یېږي بد نه یېږي چل بس الله د په مونږ رحم وکړي، الله د په دوی رحم وکړي چې پوه شي. ټولې حرام خورو حرامو ته پراتی وسو دعاګانې قبولې شي. صحیح خبره بالکل. او دعا پکار دی چې زمونږ نه قبولېږي هغې باندې هم سوچ وکړو. الله دې خیر وکړي، الله دې دې هدایت جنې ورکړي. ډېره زیاته مننه موین صاحب چې راغلی. بچې یو کار وکړه جی یو ګانه خو راته پرېږده دغه چا په شملو وخوړه دا په دې وخت کې ډېره ښایسته ګان هم ده او ډېر د خلکو له نصیحت هم دی. صحیح ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بالکل زه کوشش کوم چې پلی کما خو که زمونږ د پروګرام معیار مطابق وي اور ما په خیال دا هغه ده چې چا په فارې به وخوړه چا په دوکو وخوړه کوشش به کومه چې هغه درته پلی کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پروګرام کې درته هرکلی وایم په خیر راغلی. څوک او کم ځای نه؟ بالکل خبره کوم د جمرود ګودر نه روجان بھائی تاسو ته په سنی پیمنټ 9 پر ور کار کلی ستړي مشو یو او ما ته خپل आवाज واپس راځي. ریډیو خو نه لګولې روجان نورګل خبره کوم د جمرود ګودر نه. جی جی आवाज ما ته واپس راځي. وایم ریډیو دې کله لګولې بند کړئ. روجان روډونه مړ کو. ها څنګه حالات ښه مو یو پښتنه تاسو نه کوله زه په یو خبره مې د مخ کې لونو سوال کنه. جی 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 دا تاسو په کم ټیسن نه دا سنی پیمنټ 9.4 کنه. او دا اردو ټیسر په شروع دی دا اردو پی ویو بل دا خبره ته اردو په شروع کړو دا څه واجبي دا والا چې دا په ګودر کې دا اردو په لګیلو ته په ټیسر مو دي. خو ستل ته کې زما پروګرام نه اوري نه کنه چې اخی طریقې سره یې نشم اوریدلای په روډو مې څنګه مې په وسره مې په ګډه پیرې مې نیولای او ته چې روډو څنګه مې اردو په شروع. صحیح ده. زه کوشش کوم چې وګورو دا اردو بیخی تیسا کومړه ته چې مطلب ته چې کوم پروګرام دی بیخی نه سو پدا ته وجه کې دلته لګي سو پا کوم روبونی پتا. صحیح ده. ضرور ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ. زه کوشش اوکې ډېر زیاته مننه. اور خیر اردو سټیشن چې کوم دی دا هم زمونږ دی اسلام آباد ورنوي اور دا چې دا الریډي دا خو دلته پېښور د سټوډیو نه وي. 09152544143 تاسو کلونه هم روان دي. نیکسټ کال هفته شو چې څوک دی راسره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عثمان خټک فرام کرک. عثمان خټک فرام کرک. هر کله درته وایو څنګه عثمان؟ مننه الحمدلله ټیک ټاک. تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله. تاسو به راته وایئ چېرته ورک شوی ویره نه؟ یاره بس دلته کیو اوس یوه شو ده هفتې کې پیر په ورځ نو بس هغې کې راځو. نو د شپږ ورځې چېرته وي بیا چې یوه شو در کړې ده؟ شپږ ورځې ګرځم.
څومره ډېرې کا پکې یو شونه ته جوړیږي یو شو کله زمونږ روزګار نه و بس وای نه ورو ګوره چې زه په د پوره هفته کې یو ورځ ته ټایم وباسم نو تاسو به وباسئ نو باسو خو بیا ښه پته نه لګي دلته خو کلي د دیهاتو علاقې دي چاته پته ده کله جنازه شي کله او بس دا خبره خو شته دا راته وایي چې د مونږ الریډي موضوع هم دا دی چې د خواتین یعنی د ښځو تعلیم او دا شانتې د معاشرې طریقې یو بنیاد دی نو تاسو په دې باندې خپله څه وایئ ټایم را سره کم دی بیا اجازه زه دا خبره کوم علیشان بھائی تاسو ته خو دلته پته ده چې په کره کې ټولو کې زیاته خرچه د فیمیل په تعلیم باندې کېږي لکه چې هغه سکولونه هغه دلته نږدې نه وي کلیجونه نو هغو ته مونږ ګاډي نیولي 5,000 روپۍ هغو کرایه ورکوو د میاشتې او سهار یې وړي د بیا مازدیګر راوړي نو دلته مونږ طرف ته خو الحمدلله په جینکو په هغه باندې ډېر زور دی او یقینا چې ګوره یو کور کې یو سړی په روزګار باندې او یو کور کې څلور پنځه ښځې هغه سره که یوه ښځه څه تعلیم او تجارتي یا څه روزګار کوي نو هغه دغه کور بوج هغه معاشي چې کوم دی هغه لوډ کموي نو بل دې سره غټه خبره ده چې مور تعلیم یافته وي نو هغه یو انګریز وایي چې تاسو ماته میاندې تعلیم یافته راکړئ زه به تاسو یو قوم تعلیم یافته درکړم کوم تعلیم یافته درکړم ایگزیکټلی دا خبره چې مور تعلیم یافته وي نو هغه د خپلو بچو خیال ډېر ساتي ځکه چې پلرونه اکثر پر بهر روزګار په سلسله کې نو مور په کور باندې او د بچي دپاره د موغې دغې کې دا د ړومبی مدرسه ده بالکل ټیک خبره مور تعلیم یافته وي نو د هغې اولاد به تعلیم یافته وي هغه کې به اخلاق وي هغه اخلاقیات هغه ده او کې نسل پسې دل د هلک پته لګي چې دا تعلیم یافته کور سره تعلق لري صحیح خبره ډېره جی جی علیشان به یو دغه لګون دي ډیټیل وکړه دا موږ اورېدلې نه ده په کمنټري کې وانه دلته کې نیټ خراب و دا پیسې والا چې هغه څو جوړ کړي یو دا چا پکې زیات رنګ جوړ کړي دی او چا چټي زیاته صحیح ده کوشش کوم اوکې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ اور دا اپډیټ په هم زه کوشش کوم چې ماته ملاو شي چې پی ایس ایل 10 کې چې کوم دی ویکټ وینر چې کوم دی هغه څوک جوړ شوی دی خو اور میچ خو الریډي مونږ خبره وکړو نو هغه چا ګټلی هغه تاسو پته شته هغه پاته که نه وي نو بیا درته هم خیر دی اور پی ایس ایل چې د هغه لاهور کلندر ګټلی دی 09152544143 زو کال طرف ته السلام علیکم وعلیکم سلام علی خان بھائی جوړیے الحمدلله څنګه یې ښه جوړیې برابر ټیک ټاک و دې پیژندم که نه یاره یې خو بانیسای چې اوس موږ ته پاته نشته چې څوک ته وایي چې تبدیلی راځي انسان کې کله کله تبدیلی راځي انسان کې کله کله وي په سودو یا په زیان کې کله کله داسې کېږي لوی علم یا زاهد وي داسې کېږي لوی علم یا زاهد وي شرمنده سي په جهان کې کله کله او یار که ګره ټنډه ونیسي نو څه وشول یار که ګره ټنډه ونیسي نو څه وشول وي وریاځې په اسمان کې کله کله و اسرار ګله د چختر د زړه ارماني یې اسرار ګله د چختر د زړه ارماني یې څوک شي پاتې په ارمان کې کله کله علي خان بھائی ټول سټاف ته ټول ارویدین کې ته مې سلامونه و سره والے از مخلص ته ملک سیف الله خان ته او صفت علي خان نو ماته مې په ډومیل کې سلامونه وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه اسرار په دانا مخکې دغه یو کاست ته وویل چې زمونږ په ناسونو کې حرام پراته دي دا وګانې مشکله ده نو هر سړی د ځان له سوچ وکړي یو دروغ او یو حرام د دی نه ده بالکل ځان وساتي بالکل د ځان وساتي او ډیره زیاته مننه ټایم را سره کم دی خوشحاله اوسئ چې لږ کال باز د وګانې ډیره زیاته مننه اسرار بنیګل نه موږ سره راغلو اور عثمان هټک سوي چې یاره د پی ایس ایل اپډیټ دا راکړه چې ټاپ ویکټر چې مونږ خبره وکړو هغه څوک چې دا راغلی نو ټاپ موسټ ویکټس چې هغسې یعنې زیاتې ویکټې چې هغسې نو هغې کې شهین شاه افریدي چونکې دا الریډي چې دا کپتان هم نو هغه الریډي مونږ خبره وکړو په دې کې 19 ویکټې چې کوم دي هغه اخیستل شوي دي اور ها بالکل چې دا موسټ ویکټې چې دا په پی ایس ایل کې چې دا شهین افریدي چې دا 19 ویکټې اخیستې دي
دا د هم تاسو ته پته ابرار احمد چې کوم دی هغه 17 اغستی، حسن علي چې د 17 اغستی دي، فهیم اشرف 17 اغستی دي، عباس افریدي 17 اغستی دي، حارث رؤف هم 17 اغستی دي، او بیا د شانتی جی او هولډر چې کوم دی هغه 15 وکټ اغستی، شاداب هم 14 اغستی. نو دا بیا لاندې پیر روان دي. نو دا د هم تاسو ته پته وي دا هغه ریکارډ چې پی ایس ایل وکټ ټیکر 2025 پاتې شوي دي. نو بیا مونږ که خبره وکړو پی ایس ایل الریډي خبره ترې خو تاسو روانې دي، خو پروګرام کې ټایم چې دی هغه بهیره سره ختم دی. ستاسو کامنټس طرف ته ځم اور بیا به چې دا زه درنه اجازت هم اخلم، فیسبوک ول نه به هم اجازت اخلو. سلام اینډ ګډ مارننګ سالا فرام بنو، سلامونه یې کړي دي میسج د لار او کامنټ د لار چې کوم دي هغه ګڼ شمېر اورېدونکي ارج صابر بلا ګړی نه سلامونه، وعلیکم سلام، ډېره زیاته مننه. احمد هینډسم سلامونه کوي، وعلیکم سلام و رحمت الله ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ها امین الحق سلامونه کوي، وعلیکم السلام، ډېر زیاته مننه. زاهد اقبال کا خیر زما کزن دی، ډېر زیاته مننه، سلامونه کوي. وی آج کالا جوړه سشو کامنټس پس دی فرمایش دی. اچھا علی شان کا خیل وی سلامونه، وعلیکم سلام. زاهد سرنګ شی جوړیے ته خپل زبان کې ویو. اور شکیب خان سلامونه کوي اور وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه تاسو. ګل افریدي السلام علیکم، ګرانه څنګه زما طرف نه فارمان کاشف ټول ته سلامونه، وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه. تاسو هم کامنټس هم ډیر زیاته روان دي. هو د ټیم چې دا زه به درنه اجازت والم اور بیا به انشاءالله ملاقات کیږي نیکسٹ هفته کې. اور کوشش کوئ چې خپلو بچو نرینا سره ښځو باندې هم چې تعلیم وکړي، ځکه چې دا زمونږ د معاشرې یو غټه او نیمه حصه چې کومه ده هغه دا هم د ښځو تعلیم چې ده د ډېر اهم بنیاد دی او ډېر اهم کردار هم په معاشره کې لري. نو پکار ده چې مونږ بچو ته تعلیم چې دا ورکو، پرورش ډېر زیات ضروری دی، تعلیم ضروری دی، او چې تعلیم وي نو هر هغه ګټه چې دا مونږ حاصلولی شو. نو ما ته راکړئ اجازتونه او زما آخري پیغام تاسو ته هغه پیغام همیشه چې څنګه وي چې کوشش کوئ هغه ځای ته ځئ چېرته ستاسو عزت ته نقصان نه رسي، هغه ځای ته مه ځئ چېرته ستاسو عزت ته نقصان نه رسي. مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، مونږ به همیشه تاسو په دعاګانو کې یاد وایو.